ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دا روایت نقل ہے. فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې و قسم خلق هغه خوش قسمت خلق ته چې دا بعد قیامت پر ورځ باندې د الله تبارک و تعالی د عرش د سوري لاندې چې التبه د الله د عرش د سوري نه علاوه بل څه قسم له سوري نه نو په هغه ورځ باندې به دا و قسم خلق دا به د الله تبارک و تعالی د رحمت او د الله د عرش د سوري لاندې ولاړ. هغه وہ کسانو کې پہلا کس امام عادل عادل بادشاہ د ملک بادشاہ دی عادل دی انصافدار دی. نو دا بادشاہ چې کوم دی دی به په ورځ د قیامت د الله تبارک و تعالی د عرش د سوري لاندې ولاړ. نو دې بادشاہ ته د دومره لوی مقام دا به ځکه میلاویږي چې بادشاهي دا ډېر ګران څیز دی ځکه په دې کې د ټولو خلکو ذمہواري دا په یو بادشاہ باندې راځي. په دې وجه باندې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کم سړی چې په خپل طلبګاری چې زه د ملک بادشاہ جوړ شوم نو د هغه مدد به نه کېږي هغه سره به د الله مدد نه وي. او کم سړی چې نه غواړي او خلک هغه بادشاہ جوړ کړي نو هغه سره به د الله تبارک و تعالی مدد وي. نو چې په خپل یو سړی په زړه کې طلب وي چې زه بادشاہ جوړ شم هغه سره به د الله مدد نه وي. نو بادشاهي چې کوم دی نو دا یو معمولی کار نه دی دا ډېر ګران کار دی په شرط دا چې څوک د دې تمامو حقوق چې کوم دی په صحیح طریقه باندې ادا کړي. نو په بادشاہ باندې د ټولو خلکو ذمہواریانې د هغو حقوق ادا کول د هغو خیال ساتل د هغه ماتحته چې څومره خلک دي په هر لحاظ سره دنیا لحاظ سره او د دین په لحاظ سره د هغو خیال ساتل او د دین چې څومره معاملات دي هغه تعلیم کول قضاګانې چې کوم دی ورکول دا ټول د بادشاہ کارونه دي. دې د وجې نبي علیه الصلوۃ والسلام حدیث کې فرمایي چې یو سړی په ګناه کار باندې وویني نو ټولو نه پهله درجه دا چې هغه په لاس باندې منع کړي. علماء لیکلي په لاس سره منع کول دا د بادشاہ کار دی چې هغه سړی په لاس باندې منع کړي هغه راونیسي هغه کار نه منع کړي دا د بادشاہ کار دی دا د یو عام سړي کار نه دی. او په ژبه باندې منع کول چې هغه د خالي ویناو کې نو دا یو عام سړي کار دی هغه وکولی شي. او درېیمه درجه دا چې کم څه کم هغه کار ته په زړه کې چې کوم دا کار بد وکړه چې نور څه نشي کولی نو دومره په زړه کې دا خبر راوله چې دا کار دی بد کوي او دا غلط کوي. نو ټول نه پهله درجه چې کوم دا غداره چې په لاس باندې هغه سړی منع کړي نو هغه د بادشاہ کار دی. نو دې د وجې نه نبي علیه السلام فرمایي دا بادشاہ چې کوم د الله تبارک و تعالی رضا دپاره له حکمراني وکړي او د خلکو حقوق ادا کړي انصاف وکړي ظلم زیاتی ونه کړي نو داسې بادشاہ چې کوم دی دا به په ورځ د قیامت د الله تبارک و تعالی د عرش د سوري لاندې میلاویږي. لیکن داسې بادشاهان چې کوم دی هغه تیر شوي دي په دې دور کې داسې بادشاهان نشته. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله پورې چې کوم دی دا دور چې دا ټول بادشاهان انصافداره تیر شوي. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله دغه شانتې د هغه نه مخکې چې کوم دی د صحابه کرامو حکمراني وه نو څلور خلفا تیر شوي دي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عثمان رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ دا صحابه کرام چې کوم دی د دوی حکمراني وه او عدل او انصاف سره چې کوم دی دوی حکمراني کړې ده. نو دا بادشاهانو چې څنګه حکمراني کړې ده نو داسې بادشاهي چې کم بادشاهانو وکړه نو هغه بادشاه به په ورځ د قیامت د الله د عرش د سوري لاندې ولاړ. او دغه شانتې کم سړی چې خپل د علاقې مشر دی نو هغه هم چې کوم دی نو یو قسم له د هغه علاقې بادشاه دی نو هغه هم چې کوم دی که انصاف وکړه په خلکو کې ظلم زیاتی ونه کړه نو په ورځ د قیامت به هم د الله تبارک و تعالی د عرش د سوري لاندې ولاړ. ځکه په هغه د الله د عرش د سوري لاندې چې په هغه باندې د هغه علاقې د خلکو حقوق دي هغه په هغه حقوقو کې د الله رضا دپاره د انصاف وکړو بې انصافي ونه کړه د چا حق یې ونه خوړ نو هغه به چې کوم دی په ورځ د قیامت د الله تبارک و تعالی د عرش د سوري لاندې ولاړ.
عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به د شپې چې کوم دی ګرځید او د خلکو احوال به معلومولو. لکه عمر رضی الله تعالی عنہ د شپې چې کوم دی په یو لاره باندې تېرېد، نو په یو کور کې چې کوم دی د مور او د لور چې کوم دی په आपस کې په دې خبره باندې اختلاف راغی چې مور چې کوم دی دا خبره وکړه چې په دې پای کې وباچو ملاوټ کو، نو لور ته وی نه الله تبارک وتعالى مونږ ته ګوري. نو مور دا خبره وکړه چې دا وخت د شپې الله تبارک وتعالى ومن د دې مبارک څه ته پوس کوي. نو لور ته وی عمر رضی الله تعالی عنہ حکمرانی دا هغه چې کوم دی مونږ ته ګوري. نو بیا ته مور وی چې هغه دا وخت د شپې کم ځکه ګرځي، هغه به کم ځای. نو لور ته بیا دا خبره وکړه هغه خو نشته، لیکن دا هغه رب مونږ ته ګوري، هغه به دې ته پوس کوي. نو په دغه ځای کې بعد عمر رضی الله تعالی عنہ تیرې دا هغه خبره واورېدې. نو ساري تاسو کو چې دا خبره چا کړې و چې عمر رضی الله تعالی عنہ چې کوم دینو هغه په دې خبره پوه شي یا الله تبارک وتعالى مونږ ته ګوري او دا ملاوت خنره. نو هغه خپل هغه واقعا بیان کړه. هغه مور وی دا چې کوم دی زما لور و دا خبره دې کړې و. عمر رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی دا هغه لور چې کوم دی دا ډېر لوی تعریف وکړو او بیا چې کوم دی خپل زوی د پاره په نکاح کې چې کوم دی هغه وغوښتله. د هغې د هغه تقوا او پرهیزګارۍ په وجه باندې چې دا دومره تقوادار او پرهیزګاره ده چې په دې وخت کې هم د دې په زړه کې د الله تبارک وتعالی یاره ده چې الله مونږ ته ګوري، الله به د دې تپوس کوي. نو عمر رضی الله تعالی عنہ هغه یو حکمرانی یو وخت پورې کړ دا هغه به د شپې چې کوم دی ګرځېد او د خلکو احوال به معلومول. او دغه شرط چې کوم دی یو ورځ د شپې روانو وسره کور والا و. نو یو کور نه چې کوم دی نو څه د جړا او تکلیف आवाज راته. عمر رضی الله تعالی عنہ وسره کور والا و یا لوري و. عمر رضی الله تعالی عنہ معلوماتو کو چې مسله څه ده. نو اطلاع دا میراو شو چې د کور زنانه چې کوم ده په هغې باندې تکلیف دی او د ماشوم د پیدا کېدو تکلیف دی، کور کې څوک شته نه. عمر رضی الله تعالی عنہ خپل هغه لور و یا سره کور والا و هغه چې کوم دی ولېږله چې لاړ شه دننه او چې څه ضرورت دی هغه پوره کا او څومره د خوراک انتظامات هغه چې کوم دی عمر رضی الله تعالی عنہ وکړو او خوراک چې کوم دی هغه تیار کا هغه له ورکړه خپل لور له چې دا په دې باندې وخوراک. نو هغه چې کوم دی د ملک بادشاهو نو داسې بادشاهانو چې هغه به د شپې چې کوم دی په خلکو باندې حکمراني کوله. او عمر رضی الله تعالی عنہ دا وینا کړې وه که د دریاب په غاړه باندې یو سپی چې کوم دی هغه هم د لوږې او د تندې د وجې مړ شي نو د هغې تپوس کوم الله د عمر رضی الله تعالی عنہ نه کوي. نو داسې بادشاهي او داسې مشروالي چې کوم سړی وکړه هغه به په ورځ د قیامت د الله د عرش د سوري لاندې ولاړ. دریم نمبر باندې وشاب نشأ فی عبادت الله، هغه ځوان چې هغه خپل ځواني د الله تبارک وتعالی په عبادت کې صرف کړي. کم سړی چې خپل ځواني هغه د الله په عبادت کې صرف کړي، د الله تبارک وتعالی په عبادت کې تیر کړي، خپل خواهشات چې کوم دغه پریږدي، نو هغه ځوان چې کوم دغه په ورځ د قیامت د الله تبارک وتعالی د عرش د سوري لاندې ولاړ. نو دا د دومره لویه درجه ځکه میلاو شوه چې په ځوانۍ کې د انسان په ذهن کې چې کوم دی مختلف قسم له سوچونه او مختلف قسم له فکرونه چې کوم دی دا پراته وي چې پیسې وګټم، مال دولت وګټم او پلانکې چې کوم دی د بې حیایي او د ګناه کار وکړم، عیش و عشرت وکړم. په ځوانۍ کې د انسان دغه سوچي، لیکن چې یو سړی خپل دا ټول سوچونه چې کوم دی دا قربان کړي او د الله تبارک وتعالی د رضا دپاره دا ټول کارونه دی پرېږدي، د ګناه څومره کارونه دی هغه دی پرېږدي، څومره خواهشات دی هغه چې کوم دی پرېږدي، نو هغه ځوان چې کوم دی هغه خپل عبادت خپل ځواني چې کوم دی هغه یو قسم د الله عبادت دپاره له وقف کړه. د الله د عبادت د وقف کول مقصد دا نه دی چې بس دی صرف چې کوم دی عبادت کوي نور څه هم نه کوي، بلکې مقصد د دې خبرې دا دی چې دی د بې حیایي کارونه د ګناه کارونه دا چې کوم دی پرېږدي، فرض مونځ دی هغه دی په ټایم باندې ادا کوي، قرآن ویل دی د قرآن عبادت چې کوم دی د قرآن تلاوت د هغه عبادت هغه دی په وخت باندې ادا کوي. دغه شانتي د الله تبارک وتعالی ذکر چې کوم دی هغه دی کوي. دغه شانتي نور چې کوم دی صدقانو به خپل ځای ته میلاویږي په هغې کې د شرکت کوي، یعنې چې څومره د نیکۍ کارونه د هغې دپاره دی کوشش کوي. نو دا ځوان چې کوم دی د ځواني د الله په عبادت کې تېره شوه، دی به د الله د عرش د سوري لاندې. لیکن داسې ځوانانو چې کوم دی نن په زمانه کې په ډېره مشکله باندې میلاویږي. ځکه علما لیکل دي چې په دې زمانه کې د ځوانانو چې کوم دی
د ټولو نه لوی عبادت چې کوم دی هغه موبایل دی چې د هغې په وجه باندې هغو د دین نوم لرې شو او د الله تبارک وتعالی د عبادت نوم چې کوم دی لرې شو. کوششونه وکړه لیکن اخري کوشش چې کوم دی نو شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني رحمه الله دغه شانتي یو بل عالم دغه خپل کتاب کې لیکل دي چې دا هغو اخري کوشش چې کوم دی هغه موبایل و هغې کې هغه کامیاب شو. یعنې هغو چې څومره کوششونه وکړه چې په څه طریقه باندې د مسلمان د خپل د دین نه غافل شي او د الله تبارک وتعالی د دین نه چې کوم دی لرې شي، هغه ټول کوششونه هغو مختلفو صورتونو کې وکړه لیکن اخر چې کوم دی موبایل چې کوم دی دا هغو یو کوشش وکړو او دا جوړ کړه د هغې په وجه باندې چې کوم دی څومره ځوانانو هغه د الله تبارک وتعالی د دین نه د الله د عبادت نه لرې کړه. نو دې د وجې نه موبایل چې کوم دی دا هم د الله یو نعمت دی. علماو لیکل دي د الله په نعمتونو کې یو نعمت موبایل دی، لیکن د دې موبایل غلط استعمالول، د دې نعمت غلط استعمالول دا د الله د نعمت ناقدري هم ده او خپل وخت هم ضایع کول دي. نو دې د وجې نه څوک چې خپل هر وخت چې کوم دی موبایل کې وخت ضایع کوي نو دا سړی چې کوم دی دی په ورځ د قیامت د الله مجرم وي. نو چا چې خپله ځواني د الله عبادت دپاره صرف کړه دا سړی به د الله د عرش د سوري لاندې. په درېم نمبر باندې ورجل قلبه معلق بالمسجد، هغه سړی چې د هغه زړه چې کوم دی جومات سره لګېدل دی، کله چې د جومات نه وځي نو بس بیا هم زړه جومات سره لګېدل دی چې کله به جومات ته ځم. نو چې څنګه د مانځه ټایم کېږي نو فوراً جومات ته راځي. نو دا سړی به د الله تبارک وتعالی د عرش د سوري لاندې. نو الله د عرش د سوري لاندې ذکر چې د ده زړه هر وخت الله کور سره لګېدل دی، جومات سره لګېدل دی. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ابغض البلاد الی الله اسواقها، الله تبارک وتعالی ته په ښارونو کې په زونو کې د ټولو نه بد ځای چې کوم دی هغه دغه د بازار دی او د ټولو نه محبوب ځای چې کوم دی الله تبارک وتعالی ته هغه جومات دی. نو بازار د ټولو نه بد ځای ځکه ده چې هلته کې انسان د الله تبارک وتعالی د عبادت حق نشي ادا کولی، د ګناه څومره کارونه دي هغه په بازار کې کېږي. او د اصل یو سړی سوچ وکړي چې سړی بازار ته راشي نو هغه چې کوم دی مونځ په وخت باندې هغه نه کوي او نه چې کوم دی موقع میلاویږي. نو دا ټول چې کوم دی شیطاني کارونه دي. نو په بازار کې چې څومره د بې حیایي کارونه شیطاني کارونه هغه په بازار کې کېږي. نو دې د وجې نبي علیه السلام فرمایي غوره ځای چې کوم دی هغه جومات دی او د ټولو نه بدتر ځای چې کوم دی هغه بازار دی. نو چې د کوم سړي زړه جومات سره لګېدلی نو دا سړی چې کوم دی د الله تبارک وتعالی د عرش سوري لاندې به ولاړي. او په څلورم نمبر باندې هغه دوه کسان چې د هغوی یو بل سره محبت او د یو بل نه جدایي دا د الله تبارک وتعالی رضا دپاره دی. چا سره محبت ساتي نو د پیسو او د دولت په وجه باندې نه، د الله تبارک وتعالی رضا دپاره دی. نو چې د الله رضا دپاره چا سره ته محبت وساتو نو په هغې کې چې کوم دی نو بیا ته د هغه مال دولت ته به نه ګورې، اگر چې هغه د ټولو نه زیات غریب دی لیکن ستا به د هغه سره محبت وي، مینه محبت وي، هغه سره ستا دعا سلام، هغه سره ستا تعلقات د الله رضا دپاره لري. او په دې وجه باندې دی چې درې سړي دین سره تعلق دی، د الله تبارک وتعالی سره تعلق دی، نو په دې وجه باندې هغه سره محبت ساتي او د هغه خیال ساتي. نو دا سړی به په ورځ د قیامت، دا دواړه کسان به په ورځ د قیامت د الله تبارک وتعالی د عرش د سوري لاندې ولاړ. نو دې د وجې نه په نن دور کې خو د خلکو یو بل سره مینه محبت صرف پیسو پورې دی، چا نه څه میلاویږي او د چا سره چې کوم دی څه نه څه امید وي چې دی به ماله څه نه څه راکړي نو د هغه سره مینه محبت خلک ساتي، د هغه خیال هم ساتي، کور ته راغی د هغه چې کوم دی خدمت هم وکړي او د هغه خیال ساتي، د هغه په هره معامله کې تپوس کوي. لیکن که یو سړی غریب دی هغه سره څه نشته نو هغه ته څوک په ډډه باندې هم نه ګوري. نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي دا سړی چې کوم دی دا ډېر بد سړی دی چې کوم سړی د مال او دولت دپاره چې کوم دی یو بل سره محبت ساتي. نو محبت خالص د الله تبارک وتعالی رضا دپاره ده. یو سړی غریب دی نو ته هغه سره محبت وساته، دا سړی غریب دی نو ده سره زه محبت ساتم. یو سړی مالدار دی نو هغه سره محبت ساتي، هغه سره مال دولت په وجه باندې ساتي، نو دا محبت دا دنیاوي محبت دی. نو اصل محبت هغه دی چې هغه د الله رضا دپاره د خلکو سره وساتي. او په څلورم نمبر باندې هغه سړی ورجل ذکر الله خالیا چې هغه په تنهایي کې د الله تبارک وتعالی ذکر کوي او الله یادوي، ففاضت عیناه، او د هغه د سترګو نه د الله تبارک وتعالی د رضا دپاره له اوښکې وبهېږي. یو سړی دی هغه چې کوم دی د الله تبارک وتعالی رضا دپاره چې کوم دی نو عبادت کوي او د الله تبارک وتعالی رضا دپاره چې کوم دی نو هغه په یو ځای کې خوشي ځای کې کېناست، په تنهایي کې یوازې په یو ځای کې کېناست چې هلته کې څوک هم نه او د الله تبارک وتعالی مخې ته یې وجړل
نو دا جړه چې کوم دی دا د الله رضا دپاره ده ځکه دلته کې څوک هم نشته چې ده ته وګوري په یو خوشي ځای کې ناسته چې په هلته کې څوک هم نشته دی چې د هلته کې وجړل نو مقصد دا دی د ده دا جړه چې کوم دی دا د الله رضا دپاره ده نو کوم سړی چې د الله تبارک وتعالی د رضا دپاره د سترګو نه یو اوښ کوم وته نو په دې باندې د جهنم اور چې کوم دی دا حرام دی نو دې د وجه نه مطلب دا دی چې یو سړي په زړه کې د الله تبارک وتعالی یره او د الله تبارک وتعالی محبت نو هغه به دغه شانتې کوي چې هغه په یوازیوالي کې کینی او د الله تبارک وتعالی مخې ته وجاړي نو چې یو سړی د الله مخې ته وجړل نو په دې سړي باندې به الله تبارک وتعالی رحم وکړي او دغه سړی چې کوم دی کله قیامت رشه نو الله تبارک وتعالی به د خپل د عرش د سوري لاندې وکړي نو دا اووه قسمه کسان دي نو په هغې کې دا څلور قسمه خلک بیان شو او نور به انشاءالله بیا بیان شي نو پکار دا دا صفات موږ خپل په ځان کې پیدا کړو چې په ورځ د قیامت د الله د عرش سوره چې کوم دی دا موږ ته نصیب الله